دې معنی یو یقین اعتقاد ته وایي. اعتقاد باندې ځان په نسبت باندې په مسئله باندې دا جازمي جزم تر رسیدلای دا اعتقاد. جزم معنی دا ده چې احتمال د نقیض نه لري فی الحال الثابتی. ثابت دا معنی چې احتمال د نقیض نه لري فی المعال مطابق للواقع. چې جازمی د سره ځوان وته ہے ځکه جازم دا معنی چې احتمال د نقیض نه لري فی الحال. ځوان خو اعتقاد ده اذعان ده په مسئله په احتمال د نقیض لري فی الحال. ثابت دا معنی چې احتمال د نقیض نه لري فی المعال. د سره تقلید وته ہے ځکه تقلید هم اذعان ده په مسئله په احتمال د نقیض لري فی المعال. ورثه کېدای شي تر تقلید بدل کې بل دا چې مطابق للواقع. دې سره جهل وته جهل مرکب چې کام اعتقاد ده جازم ده فی الحال احتمال د نقیض نه لري ثابت هم ده یعنی په معال کې احتمال د نقیض نه لري. لکه دهریان کمونیست خلک خدا دې چې مطابق للواقع نه دا ته جعل مرکب وای. دا ته مرکب ولې وای؟ ځکه یو خدای ځان په مسئله چې تا خلاف واقع ده دا مسله خلاف واقع ده جهل شو بیا هغه چې خلاف واقع ده هغه ته مطابق للواقع وای چې دا مطابق للواقع ده دا دوم جهل شو. دا مرکب د جهلانو نه یو دا چې تای ځان په مسله چې خلاف واقع ده دا ځان خلاف واقع ځان ده ځکه جهل ده. بیا هغه شای چې خلاف واقع هغه ته مطابق للواقع وای نو دا دوم جهل شو. بل دا حق الیقین بل دا عین الیقین. حق الیقین دا ده چې ته مشاهده د معقولاتو کې معقولات څه دي نظریات یا بدیهیات دې مشاهده کې دا ته وینې په شهود سره د عقل په سترګو وینې دا ته وایي حق الیقین. مشاهده المعقولات مشاهده النظریات ایو دا عین الیقین اتصال د نفس ته معقولات سره چې دا نفس ناطقه دا د معقولات سره بالکل متصله اتصال دا معنی چې حصول ته ضرورت نه وي دا اتصالي نو ته وایي عین الیقین. یو صرف یقین ده چې ته اعتقادي په مسئله چې جازمي فی الحال احتمال د نقیض نه لري په معال کې احتمال د نقیض نه لري مطابق نفس الامر سره. بل حق الیقین چې ته مشاهده د معقولاتو کې وینې معقولات د عقل په سترګو لیدل بیا که نظریاتي که بدیهیاتي دا معنی نه چې تمام جهان کې نظریات ماضیه مستقبله حال نه نه خو ته نظریاتو مشاهده کوي وینې سره مشاهده کوي بیا دلیل ته ضرورت نه کوي. دریم بیا عین الیقین ده چې تا نفس او زړه او روح یتصل بالمعقولات دا معقولات سره بالکل اتصالي منځ کې فاصل نه یعنی حصول ته ضرورت نه دا عین الیقین. اما بعد فاضی رسالت فی صناعت المیزان دا اما بعد کلام فاصل ده د ما قبل د ما بعد یعنی دا اما بعد څخه دا فاصل ده د ما بعد د ما قبل نه دا ما بعد ما قبل نه جدا کوي نو ما قبل کې خو انشاءات
تسمیه وا حمد و اظهار د صفاتو صلات و دعا وا دا انشاءاتو دغه تسمیه انشاءاتو نه مقصودونه برکت حاصلول دي اخبار نه ده دا صفات چې کوم ذکر وو دا انشاءاتو مقصود ته تعظیم اخبار نو دا صلاتو دا دعا وا دعا انشاء ده اخبار نه ادا ورسته کلام چې دا کوي فاضل رسالت فی صناعت المیزان دا ټول جمله خبريه دي مخاطب خبرې کوي په مسائل باندې نو اصل کې اما بعد دا مهما یکم من شین بعد الحمد والصلاه فاضل رسالت فی صناعت المیزان دا مهما اسمی ده دا مبتدا ده دا اسم شرط ده لکه من اسم شرط راځي دا چې مهما اسم شرط دا مبتدا متضمن د معنا شرط لري یکون فعل شرط من شین سره متعلق ده په معنا کې فاعل ده په معنا د وجه د شیونه بعد الحمد والصلاه دا ظرف ده متعلق ته یکون سره فعل سره د فاعل سره د متعلق نه جمله فعلیه جزائیه دا که مقام خبر شد اما ما اسم شرط مبتدا ہو مبتدا سره خبر جمله اسمیه شرطیه دا شرط افهذه رسالت فی صناعت المیزان دا جزا ده او په دې شرط کې بیا تخفیفات وشو هغه د مهمان اما بدل راغی یا په دې تور چې مهما حذف شو چې دا اسم شرط مبتدا و اما حرفی دغه کای مقام حرف کای مقام دی اسم ده خلاف قانون حرف مبتدا نه اسم مبتدای دلته اما حرف خلاف قانون دی اسم پجای ده حالانکه حرف چې ته کای مقام دی اسم نه دا خلاف قاعده یا مهما اما بدل راغی څنګه چې مهما په حمزه په هي بدل ها په حمزه بدل کړ ما شو یا مقلب یا مکانی وکړ اما ما شو یو مم په مم کې مدغم کړ اما نو اما منقلب د مهمانه مهما اسمی وا اسم شرط اما هم اسم شرط ده ځکه دا بدل مهمانه ده کنه نو چې مهما اسم شرط نو امام شرطی شو ولی اما بدل مهمان راغی بیا یکون فعل شرط امین شین فاعل په معنا کې ادا بعد ظرف متعلق یکون سره فعل فاعل دا محذف کړ تخفیفا ادا اما چې دا کای مقام دی فعل شرط هم شه خلاف قانون دا څه قانون نه ده چې اما مهما په ځایم ده چې اسم شرط او فعل شرط کای مقام هم ده دا خلاف قانون مونږ داسې وکړو تخفیف پاره نو اما مهما نه بدل شو مهما اسمی وو اما غینه بدل راغی اسم شرط اما غینه بدل راغی حالانکه اما خو اسمی نه ده دا خو حرفی ده حرف بدل راغی اسم دا خلاف قانون بیدال مهما په جا باندې ولاړ اسم شرط مبتدا و دام دغه په جا مبتدا کای مقام شو خلاف قانون نو یو دا خلاف قانون چې مهما په اما بدل شو مهما اسمی ده اما حرفی ده خلاف قانون تخفیف لوجه نو اما د مهما په ځای د خلاف قانون چې که هر دې سم په ځای نه ودرېږي دا رنګه دا فعل شرط
یکون من شین یکون فعل و من شین فاعل و په معنا کې بعد الحمد والصلاه دا ظرف متعلق و یکون سره نو دا فعل فاعل حذف شو دا فعل شرط چې دا حذف تخفیفا او دا اما چې دا کې مکان د فعل شرط هم شو خلاف قانون دا چیرته کېږي چې حرف اسم په ځای وي او د فعل شرط په ځای وي خدا ټول خلاف قانون تخفیف پاره به چونکه اما د مهما په ځای ده اما مهما اسم شرط مبتدا او اما د مهما په ځای ده او مبتدا سره لازم اسمیت ده اما خو عرفی ده حرف کا مقام دی اسم شرط دې دا خلاف قانون کار موږ وکړ چې حرف د مهما په ځای ودرېد حالانکه مهما اسم شرط مبتدا او اما حرف د اسم په ځای څنګه ودرېد خو خلاف قانون موږ تخفیف پردا کارو بیا دې قرینه څه ده چې دا اما د مهما په ځای ده مهما مبتدا د اسم ده اما حرف د مبتدا په ځای ودرېد خلاف قانون تخفیف پرا دې قرینه پکارو نو کریمه لسوق الاسم دا مسلمانی متول وای لسوق الاسم دا چې اما سره ټچ اسم راغی اما بعد دا بعد اسم ده کنه نو دا لسوق الاسم چې اما سره ټچ اسم راغی چې بعد څه کایدا دا دې کرینه شو چې اما د مهما په ځای ده مهما خو اسم ده اما حرف ده نو اما د مهما په ځای ولاړه کرینه لسوق الاسم ده چې اما سره بعد څخه ټچ راغی نو دا لسوق الاسم کرینه شو په دې خبره چې اما د اسم په ځای ده چې مهما ده بل ګوره فعل شرط حذف شو یکون من شین مهما خو اسم شرط مبتدا و یکون من شین فعل شرط که مقام د خبرو هغه یکون من شین فعل شرط حذف شو سره د فاعل تخفیفا اما دی هغه په ځای هم ده دې کرینه څه ده چې دا اما د یکون په ځای ده د فعل شرط په ځای ده دې کرینه دخول د فاعل جزائیه ده ځکه دا ورسته فاعل جزائیه راغلی ده فهذه رسالت نو دا فاعل جزائیه په جواب د فعل شرط کې راځي یکون من شین خو فعل شرط ده فعل شرط په جواب کې فاعل جزائیه راځي نو دلته فاعل جزائیه راوړه فهذه دا فاعل جزائیه په دې کرینه ده چې دا اما د یکون په ځای ده خدا ټول خلاف قانون خبرې دي تخفیف پاره نو اصل داو مهما یکون من شین بعد الحمد والصلاه فهذه رسالت نو مهما اسم شرط مبتدا یکون فعل شرط من شین فاعل په معنا کې بعد ظرف کا متعلق تا یکون سره نو مهما حذف شو یا مهما کې مقلب مکانی وک اما ته نه جوړ شو اما خو عرفی ده یا مهما حذف کو اما عرفی مو خلاف قانون د مهما په جاو درو دې کرینه دا نه چې اما د مهما په ځای ده لسوق الاسم چې اما نو ورسته ټچ اسم راغله چې لفظ د بعد ده دا لسوق الاسم دې کرینه ده چې اما د اسم په ځای ولاړه چې مهما ده بل دا فعل شرط مونږه ذکر ده چې یکون من شین هغه په ځای اما ولاړه ده خلاف قانون دې کرینه دا نه چې فا جزائیه په جواب کې راغله ځکه فا جزائیه په جواب د فعل شرط کې راځي چې یکون من شین ده دلته فا جزائیه د اما په جواب کې راغله نو دا دې کرینه شو چې دا اما د یکون من شین په جانب ولاړ ده دا ټول خلاف قانون بیا بعدو کې تاسو حالات ویلي دي چې بعدو پر درې حالات ځکه بعدو خو ظرف مضافه ده بعدیت قبلیت دا خو ظروف مضافه دي خو کله کله داسي ځکه بعدیت خامخا ظرف مضافه چانه بعد قبلیت خامخا ظرف مضافه ده چانه مخکې په دې کې درې اعتبارات دي کله مضافه حذفي او نسی منسی ای لسره په بعد کې حاجت نه مضافه لیکل حذف هم یا ځلنه وتلی نسی منسی ای
بدا معرب ده اکله مضافری ذکری بیا نه محتاج ځکه مضافری ذکری کړي بیا معرب ده اکله مضافری په لفظ کې حذف یا پسړه کې پیدا مبني علی الضم ده ځکه لفظ کې نشته وزره کې شته دا بعد ته محتاج ده دا مشابه ده حرف سره لکه حرف محتاجی ده محتاج ده ولی مضافری حذف ته پنیت کې شته دا مشابه سره حرف سره چې مبني اصل ده نو دا اسم مبني شو مبني علی الضم نو دا څه ترکیب مهما یکم من شین بعد الحمد والصلات مهما یکم من شین چیرته چې موجودی کانه تامه چیرته چې موجودی یو شای فست حمد صلاتنا فهذه رسالت في صنعت الميزان که بدا رسالت په منطق کې وی والمقدم حق فقط قالی کیا سی شرطی ده وضعی ده حقانیت کی مقدم نتیجه حقانیت کی تالی ورکی دیتا وضعی وای چې وضع دی مقدم وکي حق کې دی به نتیجه حقانیت کی تالی کله ما کانت اساس طالعت فالنار موجود مقدم حق وضع ذکر چې دا حق ده نو نتیجه تالی کذالک ده نو دلته قیاس شرطی ده وضعی ده حقانیت کی مقدم نتیجه حقانیت کی تالی ورکی حقانیت کی مقدم دا برهانیاتونه ده یعنی دا مبرهنه خبر ده په دلیل ثابته ده محسوساتونه ده چې ما یکم من شین بعد الحمد والسلام چیرته چې یو شی موجودی پس حمد والسلام دا خو ظاهره خبر ده چې یو شی موجود ده پس حمد والسلام ټول دنیا موجوده ده ام ملازمه عادیاتونه ده یعنی ملازمه عقلی نه ده مبني ده په ادعا د مصنف دا ودا کوي چې دا ملازمه به منی چې یو شی موجودی پس حمد صلات نه دا مقدم حق ته د مخصوصاتونه ده دا به دا منی چې دې رسالت په صنعت الميزان دا مسائل چې ما په ذهن کې دي دا و رسالت په منطق کې ملازمه مبني ده په ادعا د مصنف یعنی مصنف دا و د ملازمه کوي چې دا ومنه وله مصنف ولی ادعا کوي چې دا ومنه دا تعلیم ځکه دې ته ضرورت کا چې هذه رسالت په صنعت الميزان چې ضرورت ته خامخا به منه اما ما یکم من شین بعد الحمد والثنا دا ته دومره ضرورت نشته چې یو شی موجودی پس حمد صلات اسمان د استوري دې ته زين دا مقدم چې یو شی موجودی پس ته حمد سنانه دې چې ډېر خبرې داسې چې ضروري نه دي دا ټول دنیا موجوده ده او دا خو ضروري ده چې ته دا رساله زده کې چې دا مسائل منطقیونه ډکه ده نو چې غیر ضروري حقي نو ضروري کې خو ځخه مخه دا وکم چې دا به منی ځکه ته هم ضرورت ده فاضي رسالت په صنعت الميزان دا مسائل چې ما په ذهن کې حاضر دي اجمالاً رسالتون دا کتاب ده
تفصیلا فی صنعت المیزان په عمل د منطق کې خالی